بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تپوس کړی دی چې زما په ذمه باندې ډېر منځونه قضایي پاتې دي. ما ته د منځونو تعداد هم یاد نه دی او نه راته د منځونو پته ده چې کم کم منځونه رانه پاتې شوي دي. خو کله د مازدیګر کله د ماښام کله د سحر مونځ پاتې. اوس زه د دې قضایي راګرځوم نو څه طریقه کار دی؟ دویم دا کو زما په ذمه باندې قضایي منځونه نو زه نوافل کولی شم او که نه. دریم سوال دا دی چې په یو وخت کې ډېر قضایي منځونه راګرځول جایز دي او که نه هر یو منځ به په خپل وخت کې قضا راګرځي. نو اولنی جواب دا چې په یو وخت کې ډېر شی قضایي منځونه راګرځولی شي. د جامع ترمذي روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د خندق په موقع باندې 4 منځونه قضا شو او بیا د شپې حصہ داخله شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله عنه ته حکم وکړو چې اذان وکړه. هغې نه پسې اقامت وکړو. فصل الظهر د ظهر مونځ یې پړو کو په جمع سره قضایي. بیا اقامت وکړو. فصل العصر بیا د مازدیګري مونځ قضایي راوګرځوله. ثم قام فصل المغرب بیا اقامت وکړو. بیا د ماښام مونځ قضایي راوګرځوله. ثم قام فصل العشاء بیا اقامت وکړو. بیا د ماسخوتنې مونځ په جمع سره قضایي راوګرځوله. دې روایت نه ثابته شوه چې په یو وخت کې ډېر قضایي منځونه راګرځولی شي. دویم دا چې د انسان په ذمه باندې قضایي منځونه موجود دي نو د لپاره نوافل نه دي کول پکار، د لپاره قضا منځونه راګرځول پکار دي. ځکه د قضا منځونو متعلق په الله رب العزت تپوس کوي، د نوافلو متعلق تپوس نشته. علامه شامی فرمایي الاشتغال بقضاء الفوائد اولا و اهم من النوافل. د انسان په ذمه باندې قضایي منځونه شته نو د دغه قضایي منځونو راګرځول دا ډېر ضروري او اهم دي د نوافلو. نو نوافل دي وروستو کی او قضایي منځونه دی راوګرځي چې د ذمه ادا شي، خلاص شي. دریم صورت دا چې دته منځونه نه دي یاد چې څومره منځونه دنه قضا شوي دي، اوقات هم ورته نه دي یاد. نو فقها فرمایي چې دا په خپل ذهن باندې زور واچي، خو غور فکر به وکړي او دا به معلومه کړي چې تقریبا مانا د میاش یا د 2 میاشتې یا د 3 میاشتو تقریبا مانا دومره منځونه قضا شوي دي. دا غالب ګمان مطابق به دا یو فیصله وکړي چې مانا دومره منځونه قضا شوي دي. نو دا به بیا د دې قضایي شروع کړي او قضایي به در هغې پورې شروع کړي تر څو پورې چې د دا یقین نه شوی چې او زما په ذمه اوس په یو قضا منځ هم نشته. او د هر قضا منځ په ابتدا کې به نیت دا کوي. مثال په طور باندې د سحري منځ راګرځئ نو نیت په دا کوي چې د ما په ذمه چې څومره قضایي منځونه دي په هغې کې اولنی د سحري منځ راګرځوم. زما په ذمه چې څومره د مازدیګر منځونه دي په هغې کې اولنی د مازدیګري منځ فرض راګرځم. هر منځ کې به ابتدا کې به دا نیت کوي چې اولنی د مازدیګر یا اولنی د ماښام یا اولنی د سحر، د اولنی ټکي به وایي چې هر اولنی منځ ادا شي نو هغه دویم بیا په خپله اولنی ګرځي. نو په دغه اعتبار سره د ده قضایي منځونه به راوګرځي. بله مسله دا ده چې قضایي منځونو کې د فرایضو قضا ضروري ده او ورسره د وتر واجبو قضا ضروري ده، د سنتو قضا نشته. د انسان په ذمه باندې فرایض او وتر واجب دي، دغه منځونه قضا راګرځول ضروري دي. اوس انسان خو قضایي منځونه راوګرځول خو چونکې ده خو د خپل وخت نه دا منځونه اړولي نه یو کړی، دا خو یو ګناه ده خپل وخت کې منځ نه کول بیا وروستو قضا راګرځول. نو دا ګناه به څنګه معاف کیږي؟ فقهاو لیکلي 2 صورتونه دي. انسان چې حج لا یا عمرې له لاړ شي نو د حج او عمرې سره د دغه منځونو د مؤخر کولو چې کومه ګناه ده هغه ورسره الله معاف. او دویمه وجه ده چې دا خالص توبه وباسي. نو خالص توبې ویستلو سره به هم د منځ مؤخر کولو چې کومه ګناه ده هغه به ورسره الله رب العزت معاف کړي.